أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. سورة الانفال منگا شروع کرے ہو. فدی سورت کی بنیادی طور باندې دو مسئلے ذکر کئی. یو مسئلہ الانفال للہ، مال غنیمت تقسیم اختیار جواز اللہ لربے. دیما مسئلہ القتال فی سبیل اللہ. ومونږ ویلو د سورت په شروع کې الله درې اوامر ذکر کوي مجاهد ته چې ځان پیوا په درې اوامر راولي په دې به عمل کوي. دی ولا صفات ذکر کول چې کله ولا صفات ذکر کړو اولئک هم المؤمنون حقا. د دې نه د دنیا او د آخرت حکم ذکر کوي. دنیا اعتبار سره دا پاخه مؤمنان دي ځکه چې دې صفات سره متصف دي، دا صفات اپنا وکړي دي. او د آخرت اعتبار سره لهم درجات عند ربهم، لوی درجات د دوی ته ملاویږي. او کچرته په دنیا کې دې څه کوتاهي نشوي و مغفرة الله به ورته ګناهونه معاف کړي. ورزق کریم، اور دنیا کې به الله د عزت رزق ورکړي. اولئک هم المؤمنون حقا، دا کسان هم دي مؤمنان پر اشتیا سره. لهم درجات عند ربهم، دې د پاره لوی لوی درجې دي پنځ درب دي. ومغفرة بخنه دا ورزق کریم، رزق دا عزت. کما اخرجك ربك من بيتك بالحق. مونږ ویلو چې په دې صورت کې پورا صورت کې 14 علتونه ذکر کړي د پاره د دې چې الانفال لله، د مال غنیمت د تقسیم اختیار یک یوازې الله لره. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، نو اوله وجه ذکر کړي چې د مال غنیمت تقسیم اختیار الله لره زکده. چې تاسو جهاد ته نه وتئ، تاسو تبعا یریدئ، الله تاسو وباسلئ، فتح الله تاسو لرا کړه. نو د مال غنیمت د تقسیم اختیار یک یوازې الله لره. کما اخرجک، لکه څرنګه چې وباسه تعالی را ربک رستا من بیتک د کورستانا بالحق، د پاره د ښکار کولو د حق یا بالحق د حکمت موافق. وان فریقا من المؤمنین لکارهون، یقینا ویوډلا د مؤمنانو نه لکارهون خامخا بدګونکي دي لرا تبعنو یریدل دوی تبعنو. هغوی دا نه غوښتله چې مونږه د دې ابو جال سره وجنګېږو، نو الله تاسو وباسلی. لہذا د مال غنیمت د تقسیم اختیاروم یک یوازې الله لره. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ځکه چې ته الله تعالی ویستلی د کوخ په الله بالحق کې پر اشتیا سره د حکمت موافق یا د پاره د اظهار حق. واقعه د جنگ بدر دا په میاشت د رمضان کې په 17 رمضان باندې پیښه شوې وه. اور دا د هجرت دیم کالو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو فرمایل، نو انصار ورته ویلو یا رسول الله کچرته څوک کافر په مدینه باندې حمله کوي تا خلاف، مونږ به تا سره ولاړو. لیکن دا وعده ورسره نه وکړ چې آیا د مدینې نه بهر جنگ له به مونږ ځو یا به نه ځو. نو چونکې د ابو سفیان قافله وه سره دا ساز و سامان، هغوی شام ته تلي. چې کله شام ته لاړ، نبي علیه الصلاۃ والسلام ته د سیړي په ذریعې سره خبر راغلی چې د ابو سفیان قافله شام کې ده، واپس را روانه ده. نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو سره مشوره وکړه. صحابه کرامو سره مشوره وکړه، دې کې ابو سفیان ته پته ولګېده چې نبي علیه الصلاۃ والسلام لښکر را روان دی. نو هغه 2 کسان ولېږل تیز رفتار 2 اسونه، او اعلان شي مکې ته اور التا زما د مدد د پاره د فوج دغه شي. چې کله دا ځوا
رفتار تیز رفتار اصول لاړ دو کسانو سره هغوی आवाज وکړو چې دارنګې نبي علیه الصلاة والسلام سره د خپل لښکر ابو سفیان په قافلې باندې چړایي کې جنګ کوي. نو ابو جهل ولګېدو، هغه ډېر اسونه توري دارنګې 1000 افراد هغه د ابو جهل سره شو، جنکۍ ورسره شوې او اسونه ورسره شو. موږ به ځو او مسلمانان به قتلو او بیا په خوشحالۍ کې دا اسونه خورو، دا به علالو. او زنانو اشعار وي: نانو بنات الطارق نمشي على النمارق ان تقبل نعانق وان تدبر نفارق فراق غير وابق. نحن بنات الطارق ومن هغه جنته چې د شپې راځو، نمشي على النمارق مونږ په بسترو باندې سملو، ان تقبل نعانق که تاسو مسلمانانو سره مقابله وکړه مونږ به تاسو له غاړې راکو، وان تدبر نفارق فراق غیر عمیق او که چېرته تاسو دوی سره مقابله ونه کړه مونږ به تاسو نه داسې جدا شو بیا به بالکل ملاویږو. نو دا د دې لپاره وي چې دوی تیز کړي. 1000 افراد دوی را روان شو. دلته نبي علیه الصلاة والسلام ته د زرعي د وحي خبر راغلی چې اوس دا 2 قافلې دي، یو د ذات العیر تاسو سامان ونه چې د ابو سفیان قافله ده، او دویم د ذات الشوکه چې هغوی سره اسلحه ده، هغوی سره اسونه دي، هغوی سره افراد دي، یو دا قافله ده. اوس تا د اختیار دی کمې سره جنګ کوي، لیکن الله ورته وفرمایل چې زما خوښه ده چې کوم ذات الشوکه ده، کومه د اسلحې والا قافله ده، د دبدبې والا د شان و شوکت والا قافله ده، دې سره ته وجنګېږي. نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو منځ کې بیان وکړو، بیان یې وفرمایل چې ستاسو څه خوښه ده. نو مهاجرین پاڅېدل، وی یا رسول الله موږ تا سره ولاړو. نبي علیه السلام ډېر بار بار ارشاد فرمایل. اصل کې نبي علیه الصلاة والسلام د انصارو رای معلوموله، انصار ورته اول ویلو چې موږ به ستا ملګري یو خو په مدینه کې دنده په دې باندې مدینه باندې څوک چړایي کوي نو موږ به ستا ملګرتیا کوو. خیر دا چې بار بار نبي علیه الصلاة والسلام اعلان فرمایل دې کې مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ پاسې یا رسول الله موږ ته داسې خبره نه کوو کوم چې بني اسرائیلو خپل پیغمبر ته کړوا چې اذهب انت وربک فقاتل انها هنا قائلون، چې ته سارت دي تاسو دواړه جنګ کوي موږ بدل تناسو، موږ داسې خبره نه کوو بلکې موږ تاسو سره جنګیږو ستا په ملګرتیا کې ای یمینک و عن شمالک، ستا د ښي طرف نه، ستا د ګس طرف نه، ستا د مخې طرف نه، ستا د شا طرف نه. چې کله مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ دا خبره وکړه، روایت کې راځي چې د نبي علیه الصلاة والسلام مخ کې دی هغه روښانه شو، یو پړق ووهو او نبي علیه الصلاة والسلام نه مسرت اظهار وکړو. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شروع کې دا نه غوښتله چې دوی لاړ شي جنګ وکړي د مدینې نه بهر. دویم دا دی چې بعض صحابه کرامو دا غوښته چې کوم ابو سفیان والا قافله ده هغې سره وجنګېږي، لیکن د الله تعالی مرضي او خوښه دا وه چې کومه ذات الشوکه ده، شان و شوکت والا قافله ده، هغې سره جنګ وکړئ، ځکه اوله یره دا د انسان په زړه کې فوراً کېږي. نو چې تاسو دومره دبدبې والا لښکر سره جنګ وکړئ او الله تعالی تاسو له فتح راکړي نو د هغې په زړونو کې به ستاسو روب کېږي. نو هغې واقعي طرف ته اشاره ده چې نبي علیه الصلاة والسلام 313 افرادو اور بل طرف ته 1000 افرادو. نبی علیه الصلاة والسلام جنگ بدر مقام دا غالبا د مدینې نه 200 یا 300 میل لرې ځای دی. په دې مقام کې نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره مخامخ شو د ابو سفیان د ابو جهل قافلې سره، اور الله تعالی مسلمانانو لا یو عظیمه فتح ورکړه او 70 قریش چې دي هغه ووجلی شو، 70 چې دي هغه قید کړی شو او څو تښتېدل. نو الله رب عزت هغې واقعي طرف ته اشاره کوي چې دا فتح تاسو را الله را کړې وه، تاسو نه غوښتل، لیکن باوجود د دې چې تاسو زړه نه غوښتله لیکن الله تعالی تاسو وباسلی. لہذا اوس تاسو دا جنګ او جګړې مه کوئ په باره د مال د غنیمت کې، بلکې دا الله را کړی دی. د دې د تقسیم اختیار هم یوازې الله لره دی. وما اخرجک ربک من بیتک بالحق، لکه څرنګه چې وباسلی تعالی را ربک رستا من بیتک د کور ستانه بالحق د پاره د ښکاره کولو د حق، یا مراد ترې د دې نه جهاد دی، د جهاد د پاره الله ته وباسلي. وان فریقا من المؤمنین لکارهون، یقینا یو ډله د مؤمنانو نه
لکارهون خامخ بدګنون کیو دی لرا طبعا د زړه یعنی غیر اختیاري طور باندې انسان د مرګ نه یریږي. لکارهون یجادلونک باس کول تا سرا جګړه به مراد وخت ته فل حق کې پبارد حق کې پبارد جهاد کې بعد ما تبینا رسوینا چخکار شدیتا دیتا پتہ لگیرا چې فتا دابا د مؤمنانو نه کأنما یساقون الى الموت دې تعلق ته یجادلونک سرا کتا سره بحث کول کأنما یساقون تبوی چی دی راکار دلے چیگی الى الموت موت طرف تا سوک پہلے شراختل ہوتا یعنی دی بحث گول چی من جب نکو رکا من خود کمیو من کا خود تیاری نہ کر کأنما یساقون گویا چی دی راکل چی دلو الى الموت مر طرف تا وهم ينظرون حال دادے چی دی قتلو یعنی حالات و تدسی گویا چی پخفل نظر سر قتل. اور روایت کی راضی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاغش قباندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخیبت کے ناس سے اور اللہ تعالیٰ پر دربار کی دعا سے وہ جوڑی لاسنے اچت کری لی اور دا آواز کے اے اللہ تعالیٰ کرا لغن تک کی موت جماعت حلاک شو نپدیس مقدس مکبانی سوک بستا عبادت کو ان کے پاتی نشی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نبی علیہ السلام تو فرمائی یا رسول اللہ بچ کر اللہ تعالیٰ مدد راغے یا اللہ تعالیٰ خطر آگلا جی تویلے شی کامل توکل اذا اللہ تعالیٰ طرفنا وعدو ہندا اذا بستا مدد کوم لیکن دی سر سرا دا اللہ تعالیٰ پر دربار کی التجاء زاری دا نبی علیہ السلام. اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان مؤمنان دی پرشتیا سرا لهم درجات دی دا پارا درجات تین در ربین پنیز در رب دی ومغفرة بخنزا ورزق کریم رزق عزت سے کما اخرجک الزکا چو باسلے دے تالرا ربک ربستا من بیتکا دا کورستانا بالحق دا پارا دا کارکولو دا حق وإن فریقا من المؤمنین لکارہون یقنا یودلا دا مؤمناننا البت بدگنن چو دی لرتبان یجادلونک باس کول تا سرات الحق کی فبارد حق کی فبارد جہاد کی بعد ما تبینا رسدرینا چکار شدیتا کانما یساقونا الى الموت گویا تیدی راستلے کی ظلمر طرفتا وهم ینظرون حال دادے تیدی قتلو کما اخرج